د نوم مبارک نه پته لګي چې دا اخیری پیغمبر دی، دا اخیری پیغمبر او دا د الله خوښه چې پیغمبر علیه السلام اخیری پیغمبر راولېږه. یو سړی د خپل کور جوړوي، څه کوي؟ کور جوړوي، درې چتو ته یې ورسوه. زه ورغلم یاره یو چت مې بل نه جوړی، هغه وایي زما خوښه ده، زما خوښه ده، بس دغه درې چته جوړ مې کړه. بس دا د الله خوښه وه چې پیغمبر علیه السلام آخري نبی دنیا ته راولېږه. نو د پیغمبر علیه السلام د اسم مبارک د نوم مبارک نه پته لګي محمد، ټول وایي محمد صلی الله علیه وسلم. ځکه چې د محمد معنی ده د هغه ذات چې مخکې هم تعریف او وروسته هم تعریف او تر قیامته پورې وي. او بیا تاسو ته معلومه ده چې د هر کار په آخر کې حمد و ثنا بیانول دا یو مستحسن عمل دی او یو ښه عمل دی د هر کار په اختتام کې. څرنګه چې رب العالمین فرمایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. بل ځای فرمایي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. او ما ته د روټۍ په اخر کې حمد و ثنا بیانو کنه. نبی علیه السلام په سفر باندې کوم دعا وایي؟ تائبون عابدون لربنا حامدون. ما ته چې مونږ کو دعا کو سورۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. د هر کار په آخر کې حمد و ثنا بیانول یو بهتر عمل دی، یو مستحسن عمل دی، یو خوښ عمل دی. الله تبارک وتعالی د خپل محبوب پیغمبر نوم محمد ټول صلی الله علیه وسلم کې خودو. محمد دلته هم د هغه مستحسن عمل، د هغه خوښ عمل، هغه سلسله جاری و فرمایله. محمد نوم ورله کې خودو. محمد پر حمد کرتے ہوئے نبوت کا دروازہ بند کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا زما استاد کلمه دو جزونه دي. لا الہ الا اللہ داولا محمد الرسول اللہ دلیل دے. لا الہ الا اللہ درب د الوہیت اعلان دے. محمد الرسول اللہ د ختم نبوت اعلان دے. لا الہ الا اللہ مقام د بندگی دے. محمد الرسول اللہ نظام د زندگی دے. لا الہ الا اللہ تر سوچا اگر رب العالمین وی محمد الرسول اللہ دا برحمت للعالمین وی. ہاں اس پہ ربوبیت ختم، اس پہ نبوت ختم، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس محبوب کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں. لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائے خدا بن کر عرش پر کوئی جا نہیں سکتا، نبی بن کر فرش پر کوئی آ نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹمرو میں خواجہ یسرب کے حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. زما استا ایمان بہل تکمیل ترسی کہ کل پیغمبر علیہ السلام د خپل ځان نه، د خپل اولاد نه، د تمام خلکو نه تر څو ما ته محبوب جوړ نشي. ما عزتمندو ټیم ډیر تیر شو، خو موږ یو عرض لراغلي. دا علماء کرام د خپل منډې ترلې وي، یو محنت کوي، جدوجہد کوي ستاسو د عقیدې د تحفظ دپاره، ستاسو اعمال ضایع نشي. څوک هم په غلطه لار باندې